پنځم روایت عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. امام ابو داود رحم الله دا روایت تقل کړی دی چې براء بن عازب رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم كان اذا افتتح الصلاه کله به چې مون شروع کول رفع يديه لاسونه به اوچت کړی الى قريب من اذنيه وګونو ته نږدې ثم لا يعود به دوباره لاسونه نو چتول صراحت دلته بعض خلک وایي چې احناف سره په دې باب کې څه دلیل نشته دلته تصریح موجوده ده ثم لا يعود به دوباره اعاده نه کولا یو ځل به صرف رفع الیدین کول. پرون ډیرو ملګرو دې په باره کې سوال کړی و چې آیا په مانځه کې رفع الیدین نه کول دا څنګه دي؟ آیا په دې باب کې څه احادیث موجود دي که نه دي؟ نو د دې جواب دا دی چې د احنافو په نزدیک کله چې انسان مون شروع کوي صرف په دغه وخت کې رفع الیدین دي د دې نه علاوه عند الرکوع وعند الرفع من د رکوع په وخت کې او د رکوع نه د پورته کېدو په وخت کې رفع الیدین نشته دي. نو لهذا د احنافو په نزدیک اولاد دي او ډیر ثواب په دې کې دی چې انسان صرف کله مون شروع کوي په دغه وخت کې رفع الیدین وکړي به اونکی. دارنګي ویترو د پاره ویترو کې دریم رکعت کې چې کله دعای قنوت وای الله اوچت کی د دین علاوه په مانځه کې رفع الیدین صرف په شروع کې دي عند الرکوع وعند الرفع منه رفع الیدین کول د احناف په نزدیک بهتر نه دي. دی باندې یو مشهور اعتراض دی هغه اعتراض دا چې احناف چې دا خبره کوي چې رفع الیدین په منځ کې نشته دی وی دوی سره په دې باندې احادیث نشته صحیح احادیث. زه به طور د نمونې یو څو احادیث ستاسو د وړاندې ذکر کوم. د بخاري شریف روایت ته عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال صلى مع علي رضي الله تعالى عنه بالبصره. حضرت عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه فرمای چې موږ د علي رضی الله تعالی عنہ سره منځ کو بالبصره په بصره کې فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عمران بن حسين رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې دې کس علي رضی الله تعالی عنہ مونږ ته داسې مونځ پړاو کو چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ مونږ ته رایاد کو. دې فرمایي فذكر انه كان يكبر كلما رفع ووضع چې حضرت علي رضی الله تعالی عنہ با کله رکوع ته تکبیر به کو او کله به چې سر اوچتول تکبیر به کول. امام بخاری رحم الله دا روایت نقل کړی دی باب صفت الصلاة کې. اوس دې حدیث ته تاسو وګورئ د بخاری شریف روایت دی الجامع الصحیح البخاری چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به تکبیر کول کلما رفع ووضع. دلته دا نه دی ویل چې رفع الیدین به کول. کدا رفع الیدین په رکوع کې او د رکوع نه پورته کېدو وخت کې لازمي وي او اولا وي نو علي رضی الله تعالی عنہ بدلته کول. او دا صحابي فرمایي عمران بن حسین چې علي رضی الله تعالی عنہ داسې مونځ مونږ ته وکړو چې مونږ ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مونځ را یاد کو. دینه معلومه شوه چې په مانځه کې سوا د شروع نه رفع الیدین نشته دی. دویم روایت عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع واذا انصرف قال اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلی الله علیه وسلم. دا متفق علیه روایت دی. امام بخاری اور امام مسلم رحم الله دا روایت ذکر کړی دی. ابو سلمہ فرمائی اگر روایت دا ابی هريره رضی الله تعالی عنہ نے کہی انه كان يصلي لهم
چې هغوی دوی ته مونځ پړاو کو اور فیکبر کلما رفع ووضع. علی رضی الله تعالی مونځ پړاو کو تکبیر به کول کله بچی رکوع ته تو کله بچی سر پورته کول. ابو فرمایلو انی لاشبهکم صلاة لرسول الله صلی الله علیه وسلم زما مونځ ډیر مشابه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ سره. دا روایت متفق علیه روایت دی. امام بخاری امام مسلم رحم الله ذکر کړی دی. د کې دا نه دی ذکر کړ چې هغوی به عند الرکوع رفع الیدین کول و عند الرفع منه به رفع الیدین کول. صحیح روایت په دې باب کې د حضرت علقمه دی او هغه صرف په یو سند سره نه نقل کړی شوی بلکې د دې د سند مختلف طرق دي. عن علقمه قال قال عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه. حضرت علقمه فرمایي چې ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایل الا اصلي بكم صلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم ایزه تاسو ته مونځ نه کوم لکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مونځ کول. قال فصلى فلم يرفع يديه الا مره. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه مونځ پڑھاو کو فلم يرفع يديه الا مره. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه صرف د مانځه په شروع کې رفع الیدین کړیو به په بل ځای کې رفع الیدین نو کړی. امام ابو داود رحم الله دا روایت نقل کړی دی. امام ترمذی رحم الله دا روایت نقل کړی دی. امام نسائی رحم الله دا روایت نقل کړی دی. اور امام ترمذی رحم الله فرمایي قال ابو عیسی هذا حدیث حسن چې دا حدیث حسن دی اور صحیح دی. نو د دې نه معلومه شوه چې په مانځه کې رفع الیدین صرف د مانځه په شروع کې دی به په رکوع په وخت کې و عند الرفع منه رفع الیدین نشته. امام ابو داود رحم الله هم دا روایت نقل کړی دی په سنن کې. څلورم روایت حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا معاويه وخالد بن عمرو وابو حذيفه رضي الله تعالى عنهم. دا ټول صحابه فرمایي حدثنا سفیان باسناده بهذا. د دې ټولو صحابو نه دا نقل دي فرفع يديه في اول مره چې ابن مسعود رضی الله تعالی عنه صرف په ابتدا د صلات کې رفع الیدین کړیو به رفع الیدین نو کړی. پنځم روایت عن البراء بن عازب رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان اذا افتتح الصلاه رفع يديه الى قريب من اذنيه ثم لا يعود. امام ابو داود رحم الله دا روایت نقل کړی دی چې براء بن عازب رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم كان اذا افتتح الصلاه کله به چې مونږ شروع کول رفع يديه لاسونه به اوچت کړی الى قريب من اذنيه وګونو ته نږدې ثم لا يعود به دوباره لاسونه نه اوچتول. صریح صراحت ته دلته بعض خلک وایي چې احناف سره په دې باب کې څه دلیل نشته. دلته تصریح موجوده ده ثم لا يعود به دوباره اعاده نه کولا یو ځل به صرف رفع الیدین کول. دارنګه عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضی الله عنهم چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې مونځ کړو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ پسې مونځ کړو عمر رضی الله تعالی عنہ پسې مونځ کړو فلم يرفعوا ايديهم الا عند استفتاح الصلاه عند استفتاح الصلاه. دې فرمای ما ابو بکر رضی الله تعالی پسې مونځ کړو عمر رضی الله تعالی پسې مونځ کړو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې مونځ کړو. فلم يرفعوا ايديهم هغوی په منځ کې لاسونه نو اوچت کړي الا عند استفتاح الصلاه مگر چې کله به مونږ شروع کول صرف په اول ځل به رفع الیدین کول به چرته عند الرکوع و عند الرفع منه رفع الیدین نه دي کړ. دا روایت داری قطنی ذکر کړل جل 1 صفحہ 295 کی. ابو یعلا ذکر کړل جل 8 صفحہ 453 کے. رقم الحدیث 5039 تے. اور امام بیہقی ذکر کړل جل 2 صفحہ 79 کے. الہیثمی ذکر کړل مجموع الزوائد کی. دومره کثیر تعداد سره روایت دا هم صرف تاسو ته یو چند ذکر کړو.
د دې باوجود به دا خبره کول چې احناف سره په دې باب کې څه حدیث نشته دی، نو دا خبره د هغه خلکو بلال دلیل ده او په ضد او عناد باندې مبني ده. البته موږ دا ویو چې څوک رفع الیدین کوي موږ هغوی ته ګمراه نه ویو، موږ هغوی ته دا نه ویو چې ستاسو منځونه شو. بلته بعض خلک وایي احناف خو وایي چې دلته د رفع الیدین روایت منسوخ شوي دي، نو دا خبره په ذهن کې وساتئ. کله چې فقها داسې خبره ذکر کی الته مراد ترې نسخ اجتهادي وي. نسخ اجتهادي مطلب دا دی چې دومره کثیر تعداد سره روایات په ترک باندې دلالت کوي، نو اقرب دا خبره ده چې هغه روایت شاید چې منسوخ شوی وي، قطعي خبره نه کوي، نسخ اجتهادي ده. نو د دې روایاتو دا معلومه شوه چې رفع الیدین دا په منځ کې خلاف اولادي بهتر نه دي. بعض خلک وایي بخاري نه وخیا. نو عزیزانو اصل کې امام بخاری رحم الله په خپل کتاب کې 70 نه زائد احادیث ذکر کړي دي، لیکن هغه په خپل فرمایي چې دا احادیث ما د 6 لاک احادیثونه منتخب کړي دي. نو د دې دا مطلب نه چې صحیح احادیث ټول په بخاری کې دي، په بخاری کې هم صحیح احادیث ته، د دې نه علاوه نورو کتابونو کې هم صحیح احادیث ته دي. یو خبره اخر کې ستاسو وړاندې ذکر کم، ډېر خلک بدای اعتراض هم کوي چې مړه احادیثو کې د رفع الیدین تذکره چې ده مونږ یو ته ترک تذکره خو هم ده که نه، لہذا مونږه په ترک باندې عمل کو، دا اولادي دا بهتر دي. دا مسئله د صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین په زمانه کې بیرستو د سلفو په زمانه کې مختلفي راغله، لہذا د دې وجې نه په یو بل باندې فتوی لګول دا نامناسب دي. لیکن راجح زمونږ په نزدیک د احنافو په نزدیک جمی روایاتو ته چې سړی وګوري، قرآني آیاتو ته سړی وګوري، نو راجح مسلک هغه د ترک رفع الیدین دی. حضرت مغیره فرمایي قلت لابراهیم، ما ابراهیم النخعی رحم الله وړاندې حدیث وائل، دا وائل بن حجر رضی الله تعالی حدیث تقل کو چې هغه فرمایي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم با په منځ کې رفع الیدین کول. قلت لابراهیم حدیث وائل انه رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه اذا افتتح الصلاه واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع. وائل بن حجر رضی الله تعالی فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم منځ کول رفع الیدین وکول، اور چې کله به رکوع لتلو به سر د رکوع نه پورته کول رفع الیدین وکول. او تاسو نه کوئ، لکه اوس هم خلک وایي که نو ګوره فلاني حدیث ته تاسو په حدیث عمل نه کوئ. نو ابراهیم النخعی رحم الله خبره واورئ، ډېره عجیبه خبره ده. فقال إن كان رآه مرة يفعل ذلك فقد رأى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 50 مرة لا يفعل ذلك. حضرت ابراهیم النخعی رحم الله ورته فرمایلو ګوره وائل بن حجر رضی الله تعالی عنہ څوک چې مدینې ته راغلی و، د مدینې رهایشي نه و، هلته ایمان راوړو، یو څو ورځې هلته و، د هغې نه بعد بیا خپل علاقې ته لاړ. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سوکو صاحب الوسادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکیه به ځان سره تخکول، نبی صلی الله علیه وسلم اصحاب و سروا، د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری او خادم د سفر او حضر. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د 50 مرتبه نوم زید په منځ باندې لیدلی. هغه فرمایي چې دا من د نبی کریم صلی الله علیه وسلم من سره زیاده مشابه ده او رفع الیدین نه کول. اور وائل بن حجر رضی الله تعالی عنہ با یو ځل یا دو ځله نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدلی. نو چې چا یو ځل دو ځله نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدلی ده او داغه عمل تاسو راجح غنئ، اور چې څوک نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره روز شپه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خادم خاصو، هغه دا نقل کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم رفع الیدین صرف په اول لمانځه کې کول، نو تاسو د یو قول له ترجیح ورکوئ او بل نه ورکوئ، دا ولې؟ لہذا د احناف سره په دې باب کې چې کم روایات دي دا قوي دي. د دې په بنا باندې زمونږ په نزدیک احادیثو طرف ته چې موږ وګورو ترک رفع الیدین دا اولا اور بهتر دي. لیکن کم خلک چې رفع الیدین کوي هغوی ته موږ ګمراه نه ویو، هغوی موږ د تان او تشنیع نشانه نه ګرځو. ټیک ته هغوی په خپل یو مسلک باندې عمل کوي، لیکن بشرط د دې
چې دوی دا ونه وایي چې د احنافو مونځ د سنت خلاف دی. که دا وایي چې د احنافو مونځ د سنت خلاف دی نو دا خلک بیا د تشدد شکار دي. داسې خلکو ته دې الله تعالی هدایت نصیب کړي. والله تعالی اعلم بالصواب.